بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ نن بیا موجود یو په کلینیک کې د ډاکټر عبدالوهاب خټک صاحب کوم چې سرجن دی او هغې سره به مونږ خبرې کوو د تریخي کاڼي باره کې. تریخي کاڼي یو ډېر خطرناکه بیماري ده کوم چې تریخي کاڼي وشي د هغې باره کې به مونږ عبدالوهاب خټک صاحب سره خبرې کوو، د هغې علاج خبرې به کوو. مونږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم عبدالوهاب دی او زه په لیډي ریډینګ هسپتال کې سرجیکل ډپارټمنټ کې ایز اسسټنټ پروفیسر کار کوم. مونږ مختلف مرضونو اپریشنونه کوو لکه د معدې، د تریخي کاڼي، د وړې کولمې، د غټې کولمې اپریشنونه کوو او څه ایمرجنسي اپریشنونه هم کوو. نو دلته کې مختلف قسم ته مریضان راځي او خاص کر دې کې نن چې کوم مونږ به ډسکس کوو هغه زه ویل غواړم هغه یو ډېر کامن پرابلم دی چې ډېر زیات مریضان یې راځي او هر او پی ډي کې وي اوي د تریخي کاڼي. د تریخي کاڼي ډېر یو عام مرض دی او اکثر خلکو کې دا وي او راځي او اکثر خلک یې ډېر هلکا اخلي او ډېره پروا یې نه کوي. دې کې ډېر کامپلیکیشنز هم کېدی شي. دې باره کې زه لږ غوندې معلومات ورکول غواړم خپل مریضانو دپاره او خلکو ته چې دې سره دا د دې ډېر کامپلیکیشنز وي او په ټایم باندې علاج ډېر ضروري وي او مکمل علاج یې اویلیبل دی په لیډي ریډینګ هسپتال کې. د دې علامات دا دي چې اکثر مریضانو ته په خېټه کې بره ښي طرف باندې، معدې په ښي طرف باندې درد کېږي، بدهضمي ورسره کېږي، د معدې ګیس شکایت یې ورته هغې سره مریضان اکثر راشي چې موږ ورته الټراساونډ وکړو، انویسټیګیشنز وکړو نو پته ولګي چې تریخي کې کاڼي دي. دې کې بیا د دې دا مریض بیا موږ داخل کو او دا چې کوم دی بغیر د اپریشن نه بیا د دې بل حل نه وي نو اپریشن موږ ورته تجویز کو. اپریشن دوه قسمه وي، یو کلاو اپریشن وي چې هغه کې ټانکې راځي او یو په کیمرې باندې کېږي. نو الحمدلله موږ سره لیډي ریډینګ هسپتال کې 4 لیپروسکوپس اویلیبل دي جدید ترین او نوي اپریشن تھیټرې جوړې شوي دي چې په هغې کې ډېر بهترین طریقې سره موږ د دې اپریشن کوو او د کیمرې باندې اپریشن کوو نو ډېرې فایدې وي. مثلا زخم یې وړوکی راځي، د زخم انفیکشن ډېر کم وي، پکې د زخم دردونه ډېر کم وي او مریض زر چې کم دی کور ته فارغ شي او ډسچارج شي. بعض مریضان راشي هغه وایي چې ډاکټر صاحب زما خو په تریخي کې کاڼي دي، ټیک ته الټراساونډ وشو او تریخي کې کاڼي راووته خو ما ته خو څه تکلیف نشته دی. خو موږ بیا هم ورته دا وایو چې دا ډېر د دې کامپلیکیشنز وي او د دې اپریشن خامخا چې په ټایم باندې وشي نو ښه وي، ځکه چې د تریخي دا کاڼي او خاص کر چې وړوکي کاڼي نو هغه لاندې راکوزېږي او هغه لاره بندوي او هغه زیړی ورسره کېدی شي. هغې نه علاوه دې کې انفیکشن کېږي کله کله او دې کې پیپ جوړېدی شي او تریخې سورې کېدی شي او بیا دې نه علاوه چې ډېر ټایم پورې ساتي نو بیا کینسر هم ترې نه جوړېدی شي. لہذا زموږ دا تجویز وي مریضانو دپاره چې هغوی د دې علاج په ټایم باندې وکړي. اخري کې زه د مریضانو لپاره دا تجویز کوم چې څنګه هم دا تکلیف ورته پیدا شي او تشخیص یې وشي نو یو ښه سرجن ته دې ځان وښایي او زر تر زره دې د دې اپریشن وکړي او علاج دې مکمل کړي.